बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। खुलासा सूरह बकरा। इब्तिदा के दा खबरा कि सिरात मुस्तकीम दगा कुरान ही दे। ब्यादरे फिरकी च सूरह फातिहा के जिक्र भी मोमिनान नुदागी सिफात दी दे के काफिरान नुदागी इनाद जिक्र भी मुनाफिकान नुदागी आदतों न जिक्र दी। याद कुरान द्री बुनियादी मसले तौहीद सरद दलाइलो बिया रिसालत और न मनन को तो चैलेंज वर्कोल ब्याबास बादल मौत ब्यादागीन बाद दा खबरा चे खालिक और आलिम पर हर शे बाने यवाज अल्लाह दे। खालिक द हर शे अल्लाह दे, आलिम पर हर शे बाने यवाज अल्लाह दे। दगा मुनासबत वाक़ियत आदम अलैहिस्सलाम चिदागे ज़िमन के अल्लाह दे इंसान मकाम खई। ब्या बयान तफसीली तो बनी इसराइलो दागुई द तारीखी बदअहदो और बदअमलो तस्किरा और द अल्लाह ताला द नेमतुन तस्किरा गुई बांधे। ब्या दागुई द द्रियो तबको जिक्र कि बनी इसराइल द्रे किस्म खलक दे। यो दुई मुलायान कि द माली फायदे द पारा अहकाम खुदावंदी बदले। बेन दुई आवाम कि खुसरत मादा परस्ते के अख्तदी। द्रेम दुई मुनाफिकान कि दागुई किरदार द्वरोखा दे। ब्यादे खबर जिक्र कि द खपल कुफर द पारा दुई गलत इस्तिदलालु न कई। ब्यादा खबरा कि दई पर मुसलमान मुआशरा के गलत रिवाजुना और गलत कलिमे राइज कोल गौरी। ब्या मुसलमानों तदा बयान कि तासु खपल दिन बाने क्लक वलाड़िए द अल्लाह खुशालवल मद्दे नजर उसातई द मखलूक ना। ब्याद दे बयान कि इब्राहिम बाने दावा को टोल लरी
خو ابراهیم خو مسلمانو علیہ السلام او داغه فیملیوم هغه وا چې ټول مسلمانانو. بیا دې بیان چې د ابراهیم په خاندان کې پیغمبران تیر شوي دي د خپل وخت امامانو، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت ابدی امام دی. د دې وجه د منځ دواړو قبلو ته کړل او قبله زکه بدل شو چې دا خبر خدای په تورات او انجیل کې ورکړو مخکې نه. بیا بیان دی چې د ایمان او دیندارۍ لاره کې دو شیونه دا موانع وي. موانع هندرنس تاسو ورته څه وایي؟ رکاوټ ورته وایي. موانع چې لار بندش شو. دو شیونه پکې بندشونه دي، یو حب جاه بل حب مال. نو الله تعالی وی دې دواړو بیمارو علاج وکي. د حب جاه علاج وکي منځونو سره او د حب مال علاج وکي روزي سره. بیا دې بیان چې څه خلق دانسته تور د الله حکم پټول غواړي دا د لعنت مستحق دي، الا چې توبه وباسي د خپل غلطۍ اعتراف په هغه فورمو کې چې کوم ځای غلطي کړې ده. بیا مسله توحید سره دلایلو او بیان د مشرکانو چې دا دوه قسمه خلق دي، یو مشران یو داغوی تابعدار. د قیامت پر بدوانه د یو بل دشمنان دي. د آبا و اجداد اهمیت په خپل ځای، حکم اعمال داغوی چې د دین خلاف وي داغه مخالفت لازمی ده. دین په یو عمل کې حصر کول دا ښه تصور نه دی. دین خو یو مکمل سیٹ اف رولز دی. من جمله داغی رول څخه یو رول د قصاص دی. قصاص د انساني معاشري ژوند دی، نور انسانان محفوظ شي. بیا تفصیلی بیان د روزه سر احمد علی کا یا تفصیلی بیان د روزه وای چې قصاص ژوند دی. یا ورپسې تفصیلی بیان د روزه بیا دا خبره چې پیغمبر نه د دینی مسلو تاسو کوي، دنیوي معاملات نه تاسو کوي. دا الله په لار کې جنگ کول
چې کله لازم شي بیا بزدلي مه کوئ. بیا بیان د حج تفصیلی او دو خبرې یا دو قسمه خلک، یو هغه چې د مال او د منصب د حاصلولو لپاره د لوی فساد نه هم درېغ نه کوي. دنیا تباه کوي وایي چې مال راته میلاو شي، دنیا تباه کوي وایي چې زما وعده برقرار شي. مال او منصب لپاره د عظیم ترین فساد نه هم مخ نه اخلي. او دویمه کتنه هغه ده چې هغه خپل مال د الله د رضا لپاره خرڅ کړي. مومنان کہ جنت کا تلوار نو تاریخ د اقوام دی وګوري مصائب او مشکلات ته بزان کیا ہے. بیا مسئلہ د جنگ تفصیلی، مسئلہ د جنگ تفصیلی چې اسباب موجودی بیا دا واجب شي، چې اسباب موجود یا واجب شي. بیا بیان دی چې د شی وخت منفعت ته وګوره، دینه فساد ته وګوره، نظام ته بچا وقتی نه ته وګوره، دې ته وګوره چې دې فساد ډېر دی ویل لکه شراب نوشي او قمار بازی. وقتی تو خدای سره فائدہ ورکړي تو اللہ رب دا فساد ہی فساد. بیا مسئلے کا نکاح و طلاق تفصیلی چې کورنۍ ژوند جوړ شي. بیا بیان دی چې د بزدلۍ په اساس د واجب جنګ نه تېښته کول د تا له مرګ نه نشي بچ کولی. بني اسرائیل ته وګوره، دروغ ته د خو مرګ نه بچ نه شو. او چې کله همت وکړو نو خپل ضایع شوی عزت بیا واپس راوستو، ضایع شوی د لاسه وته عزت واپس راوړل. بیا بیان دی چې الله انسانانو له اختیار ورکړی دی، لہذا اختلاف د یو فطري عمل دی چې اختیار ورکړي نو اختلاف او کم کوي. بیا مسله توحید او بیان دی چې عقیده د چا په زور نه بدلي، په کنوینس کول به بدلي. عقیده چا په زور نه بدلي، په قائل او هو په قائل او تاسو څه زغره قائل ثاني قناعت بیا درې کې مختصر ضد ابراهیم او یو د عزیر چې ګوره ابراهیم باطل پرست بادشاہ سره ډیبیټ څنګه وکړو. عزیر او ابراهیم علیهم السلام دواړو الله تعالی د مرګ نه بعد ژوند څنګه ور مشاهده کړ. بیا بیان دی چې خلق مال کو خرج کوي خصوصي خالص الله لپاره نو اجر به مومي، څوک د ریاکارۍ لپاره ناغه ورته وبال. بیا مسله د ربا د سود د انټرست
چې دا موجب د عذاب دی. بیا اصول د معاملات چې لین دین کوي خرڅول رسل نو دا طریقې خپلوي. بیا مسله توحید او بیان دی چې دا د دین کومه عقیدې دي ټول پیغمبرانو دا عقیدې لري. سورہ پورې چې د عمل تعلق دی نو اعمال خدای هغه لازم کړی دي چې انسان یې کوي شي. او بیا تعلیم د خاصو دعاګانې